بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو جمیل لوغانیم او دا ټیم د بره دیر د واړی په تاڼه کې موجود یم. اکثر به موږ په دې بورډونو باندې یو ټکی لیده چې اب تسلی سے سو جائے دیر پولیس جاگ رہی ہے. یقینا چې همدغه شانتي واقعه شوې ده چې بیګا د شپې تقریبا د 3:30 بجو په ټیم کې د باجوړي جنسي سره تعلق لرونکي سدسي یو ګروپ نیمه شوی دلته چې هغه براتل خلک هغوی به په نورو چابیانو باندې د خلکو د کورونو مخې ته په ګیراجونو مخې ته همدغه شانتې په شړو علاقو کې چې کومه ګاډي ودرول ذاتي ملکیت ګاډي هغه ګاډي په هغه چابیانو سټاټول او بیا به د ځګنه بوتلل دغه شانتي واردات کېدل او هغه واردات زمونږ د بره دیر د واړی دغه پولیسو ناکامه کړي دي. په دې کې هغه مکمل ګینګ نیولې دی دغه چې کوم مشران دي هغه به نیولې دي دغه بیا سری کور شو دي او هغه دغه واردات په ستر قمنې کول هم په دې ولا باندې دغه خلکو څخه خبرې کوو د دې تانې چې کوم مشران دي هغه څخه خبرې کوو چرته به زینه تفصیل به تاسو ته خیمه زموږ سره اوسه. جی قدرمنو کتونکو د واړی تاڼه ده او تاسو ګورئ چې زموږ سره شاته په دغه میز باندې مختلف قسمه اسلحه پرته ده، موبایل پرتې دي، د هغې سره مختلف قسمه چابیانې پرتې دي، پیشکشي پرتې دي، د هغې نه علاوه چې کومه روپۍ پرتې دي او بیا تقریبا یو 15 کارډونه هم پراته دي. کله هم چې زمونږ دغه پولیس ډپارټمنټ ښه کار وکړي نو بیا زمونږ د علاقې خلک راغونډ شي، هغوی له داد هم ورکوي، هغوی له هغې مبارکي هم ورکوي او هغوی ته بیا دغه ښه کارکردګۍ باندې هارونه هم اچوي او سیرې ورته هم ورکوي. په دې وخت کې ډي سي پي موجود دی، هغه راسه ولاړ دی، دغه نه پوښتنه کوم سر که لږ شان د دې واقعې تفصیل راته بیان کړي چې دا واقعه څنګه مخې ته راغله، بیا تاسو دغه څنګه ټریس کړله او دغه ملزمان ګرفتار شوي څنګه دي، که تفصیل راته شیر کړئ. ډېره مننه روغاني صاحب ستاسو د راتلو موږ له وخت راکولو. زموږ د معمول موبایل چې په خګرام چیک پوسټ کې موجود و د شپې 3 بجې دغه کې موبایل افسر نظام الدین خان عیسایو د معمول چیکن کولو چې مشکوک گاډي راغې د ودرو هغه نه چې کله مشکوک کسان انټروګیټ کړ نو د شک شو چې را دا کسان د باجوړ دي. بیا د شپې په 3 بجې یا 3:30 بجې د دوی ته رشتہ داري نشته، ست تعلق نشته، د راتلو سره جواز نشته، نو دوی هغه راوسته تانې ته او چې کله د دوی کارډونه هم داسې دي چې عجیب غوندې دي، هر ملزم سره دوه کارډونه دي، ګو چې د دوی نوم یو دی خو پته پکې بدل ده یا یو اصلي دی بل جعلي دی. هغه کارډونه ماډونه چیک کړه دغه پستول سره نه نیمه یو پستول دی سره کارتوس دی سره، نو چې کله دا د تانې ته راوستو پراپر انټروګیشن وشو نو بیا دا معلومه شو چې دا گاډي چې دی دا دوی د سلور نه دا د سکوټ پاین نه د نور سلیم خان ول د سمر خان دا دغه گاډي او دغه نه پټ کړی او باجوړ ته د فرار کوشش کو چې دوی گرفتار شو. دوی په یو فیلډر کې راغلیو چې هغه بلا نمبر دی، هغه فیلډر هم قبضه کړی دی، دا مسروقه گاډي هم زموږ په دغه کې دی، دغه پستول چې دوی سره دغه په قبضه کې دی. ها دې گاډي کې دا سرکشوده گاډي چې دی په دې کې د مالک د اصلي لایسنس مو چې هغه مو ریکور کړی دی، هغه د ثبوت چې دا د اوریجنل گاډي دی، بل د مالک سره د دې گاډي اوریجنل چابي مو چې هغه قبضه شوی ده په ریموټ کنټرول چابي ده. دا خبره رحمان الله ولد هاشم سکنه عنایت کلی مامون چې د سره دوه کارت دي، نو د په یو کارت کې د نوم چې کم د اوریجنل نوم دی رحمان الله دی، بیا د سره چې کم جعلی کارت دی هغه د شیر زمان دی چې هغه مو سره ریکور دی، دغه ضیاء الله چې دی نو د خپل نوم کو ضیاء الله دی خو د سره د امیر په نوم باندې یو ډبل کارت دی چې هغه زمو په قبضه کې دی. د دې نه علاوه د دوی نه موبایل دو موبایل د ټچ او دو ساده ټول سلور موبایل دي، یو 3 سلور دوی سره اضافي سیمزو چې هغه د واردات د لپاره استعمالي ده. د ګاډي کې یو ډبل یو آتا
مختلف چابیان چې د واردات د پاره استعماليږي د دې نه علاوه د کمال خبره ده چې یو ورینا دو پیچکسي او چې کم نټونو باندې د نمبر پلیټ ټیټ کوي لګي هغه هر سری کور دی سر د کومه اوزار دی یا د کومه سامان چې دوی پیدا کړی د ګاډو دې مطلب دا دی چې کوم خلک خپل ګاډي په ګراجونو کې یا دغه په داسې بغیر محفوظ ځایونو کې ودرې په بازارونو کې ودرې یا په لارو کوڅو کې ودرې د شپې نو هغه مطلب محفوظ نه دي ځکه که دا ګروپ تاسو نیولې نه وي او دا شانتي یو ګاډي بوتلې نو دې لاقینه نور ګاډي هم د دې نه بيوتلې ورکې دی نو خلکو څه پیغام دی چې څوک خپل ګاډي به ځای ودرې دا د مودي خوش قسمتي او زموږ د پولیس لپاره نیکنامي بایسو چې الله پاک موږ له کامیابی راکړه او دا خو ضروری خبره ده چې راکدو د کی کامیاب شوی نو بیا به موږ بل واردات کو بیا به بل کو او دا یو سلسله باغی پوری جاری و تر څو چې دوی د قانون په ګرفت کې نو راغلي د پبلک د لپاره زموږ میسج دا دی چې اسلام موږ ته و چې خپل مال موږ حفاظت وکړو بالکل او د مال لپاره ضروری خبره ده چې زموږ څوکیداری نظامی یا د زموږ کور کې دنه ګراجي یا د کور نه بهر ګراجي یا د هغه په چار دیواري یا په ګډ دنه نه هغه به محفوظي کداغه سي پروډونو گاډي ولاړی نو دغه سي ملزمان دا غواس بیا هغه ته خارخ پیدا شي چې راشه بهر گاډي ولاړ دي او باجوړ نه راغلي نو ولې دي کنه کې نو برای کرم عوام ته دا فیل دی دا زما ریکوست دی چې د خپل مال هغه کو دکان دی هغه گاډي دی یا کور دی او د خپل مال موږ حفاظت وکړو نوم څه دی او تعلق د کوم سره دی زما نوم نواب دی تعلق مې باجوړ سره دی خپل نوم دی نواب دی کنه د کارډونو نواب دلته څه کول ما دلته راغلی و سر به ګاډي پسې ګاډي هم بوتلو او ګاډي هم بوتلو بس هلته پولیسونه ولې چې بوس کې خو بس موږ نه غلطي وشوه په خپل غلطي اوس خستو مانه یو د باجوړ نه د شپې په دې ګاډي پسې 10 کوټه تاسو راغلی وي د ما خام نه پسې راغلی او شپې تقریبا 12 یوه بجه وه وتم او څومره ټیم دا کاروبار کوئ تاسو بدام سرپیاله کار و ولنه کارم باجوړ نه تر روانېږي به تیماګري ته راځي تیماګري نه خال ته راځي بیا رابات ته راځي بیا خګرام کراس کې بیا د سکول کې ته کله ولته ګاډي معلومیږي چا د اطلاع کولو جره دلته سی ګاډي ولاړ هیڅ هم راته نه وکړي څنګه تاسو پته ولګي بس د سیرالو د روډ په غاړه باندې ولاړو سټه او بس سیستم دا روان لکه په عام روټین کې هم تاسو روډ په غاړه کې ګاډي ولاړ هغه دغه څنګه کوي بوده نه بس دا پیاله زل اوس په خستو مانه یو او بس خدرته وایي یو سړي به ټول عمر مهنت کړی خپل خولي به توی کړي هغه به مزدوري کړي هغه به چې کوم دنو ډېر لوی دغه مهنت نه پس پیدا ګاډي پیدا کړي تاسو په تیار باندې راشي بس خلیو چابي پیدا کړي دا ګاډي بوزي لکه دا مال دا پر دې ګاډي بوتل دغه کار دی نه ښه کار نه لکه غلط کار دی خو نور د سوق دی خپل بدات دوه کسان نه سره دوی سره دي دا بس ما مرګري دي نو سوای چې روان ژوند د پرم څه خیال دی اوس بیا به داس کار نه کوم زه په خبره باندې سعودي ته زم راځم بس غلطي درانه وشو اوس په خاصه معنی یم او بیا به داس نه کوم بیا هم شکر وباسم چې خرج بوتلای منه دی خیر کو سزا راته ملاو شي ملاو دي شي لکه چې خګرام پورې چکر باندې بګتلې بیرته تللی مطلب خو چې بوتلای منه دی پر حلال پیسې مې رامې کړې دي ټیک شو تاسو نوم دی نواز الله سر جولا سیب څنګه دلته راځي دا څنګه سلام څنګه وکړه مشوره څنګه وکړه چې رسول ته بدر کې بغاړه راولو بیا باجول ته اربوزو وزا دغه نه درې وړو مشوره وکړه ما خام په سیرالو سرجی 12 بجې وې کو پاتن لګي 12 بجې وې دروغ پکې اوس نه شوې بیا چې لاړو دې چوک پوسټ تانه والا ونیولو نو سرجی بس چې وینیولو وس په هغه باندې زه خپایم دومره په خپایم چې د حد نه برچته مې مخکې حرام څه نه دي کلی تاسو درونه کلیوالي منګه درونه کلی دا بل نه بیل دی لګ نه جدا دی ما دا کس لګ کلیوالي نږدې یو بلته نږدې شل منټه مزل منځ کې شته خان تاسو فکر کوئ چې تاسو پر دې غړې بوتل دا بالکل ښه کار نه دی کلی دا چې دا سخت جرم دی غلطیم کلی دا تاسو پولیس ونیوي تاسو نه ونیوي شو دا غړې خو تاسو پر کړم بس دا چې وینیول ځکه خو شو چې دا سړی ډېر غریب دی مخکې څونه واردات کړي دا قسم مخکې سرجی هیڅ هم نه دی کلی په خپل سامان سره د پروت دا کومه کارډونه دي سره دا غي سره چې کومه د پلاسونه دي یا د چابيان جوړول دي دا خو دې ښکار نه دي چې د اولنې واردات کوم دغه لپاره دغه سامان پوره کول دي دې لپاره تاسو ډېر مخکې ډېر سوچم کړی کنه سرجی مخکې هیڅ هم نه دی کلی بس دغه یو گاډه و دی چې راځي چې زو بچرالو بس دلته سلوک په غاړه ولا سره بیت سوا سرجی دې چا سره مې رابطه نشته تاسو نوم نه رحمان الله رحمان الله دا دوی چې ویل دا صحیح وای او زرته بالکل څنګه راغلو دلته
دغه شان د ماښام راووتو دا کارډونه هم د مخکې نه جوړ کړي وو موږ ویل دغه شان د ګاډی به چېرته پیدا کړو خرڅ به یې کړو څه مجبوري ومه چې تاسو لکه دومره په دې ګاډي بوتلو دا کولم تاسو ښه ځوانان یې ښه ښایسته تکړه تکړه هلکان یې تاسو په محنت مزدوري حلال رزق هم ګټلی شئ بس سره ډېر پریشان یم څه وجه وه چې تاسو لکه څه مجبوري د باندې وه قرضونه د باندې وو څه قصه وه بس غلطي شي سره زما ډېر غټ خاندان دی خو بس زه پکې ډېر بدقسمته وختم ستا د وجې نه به ستا دغه خاندان هم دا خلک به ګوري په ټوله دنیا کې که نه نو سړی چې یو کار کوي هغه نه مخکې لږ سوچ ولې نه کوي بس خپل مور او پلار مور سره ستومانه یې په دې کار باندې سخت څوک چې دغه شان غلاګانې کوي یا دغه شان په دې ګاډي بوځي د هغو لپاره څه شوی ده بس هم چې بس خپل نیکه مزدوري دې کوي شپه ورځ حلاله مزدوري دې کوي 24 घंटे دې بس بیلچې وي ته سکور دې غلط کار دی وطن باندې خپل ځان قربان نه وینا په کارنامو یې پښتانه فخر کوینا هر خوا من خوار وینا زمونږ ویاړ دی هر خوا من خوار وینا زمونږ پولیس فورس زنده‌باد پولیس فورس زنده‌باد سر خلاف وی لکه د غر ولاړ دي زمونږ څوکۍ لپاره شام او سحر ولاړ دي څوک چې نفرت خوروي څوک چې دهشت خوروي د داسې خلکو خلاف په هر ډګر ولاړ دي د قام د پاره خپل سرونه چې شیندینا په کارنامو یې پښتانه فخر کوینا هر خوا من خوار وینا زمونږ ویاړ دی هر خوا من خوار وینا زمونږ ویاړ دی دا جی هغه کس دی چې کومه د ګاډي مالک دی په 4000 استاد باندې دا مشهور دی د دیر هر بچی هر مشر هر ځوان چې کومه دی پیژني دی په خپله باندې د کینسر مریض دی د کینسر بیمارۍ چې کومه ده نو هغې ښکار دی په دغه حالاتو کې هم د خپلو بچو لپاره په دغه ګاډي باندې به حلال رزق چې کومه ده نو هغه پیدا کوو دغه ځوانان وایي چې یاره موږ راغلي وو دا ګاډی موږ بوتلو دې له نه تپوس کوم لاله څنګه تا ته شپې پته ولګېږي زما ګاډی د کور له لاړه او بیا هغه ملزمان ګرفتار شوي دي په دې وجه پولیس کومه کارکردګي کړله په دې به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم زه خو چې په کم 15 بجې ګاډي ته راوختمه هلته نه ګاډی نه و بس زه سیده لاړم رالم تاڼې ته چې دلته رارسېدم ځکه چې هغه وخت کې ګاډی نه و په باندې 15 بجې رالم دلته مې رپورټ ورکړ دوی خو خپل تاڼې والا چې کوم وایرلس میسیج یا هغه خو یې وکړه او چونکې زه دې ځای کې ناست وم په چمن کې کرسۍ پرتې وې ایسته مې ګیم شروع او بیا مطلب چې دغه راغی د نظام صاحب تاڼهدار صاحب راغی الکه نو ما بیا هم اواز نه دی ورکړی بیا چې د ویل راشه ته څنګه چل دی ما چې زما خو پلډر چا دغه کړی دی نو ول راشه ما دوه پلډرې نیولې دي ستا پکې شته نو زما پلډر لږ د ډي سي پي صاحب طرف ته ولاړو نو په راته ویل چې دې ګاډو کې دی ما چې نه دی کې زما نه دی بیا چې هغه ما خپل ګاډی ولیدو ما د لرې نه دوی را سره تقریبا د 30 میټر نه به زما ریموټ کار کوي تقریبا نو ما چې دې ځنه چابي کولاو کړ ریموټ باندې کولاو کړ دوی راته ویل چې بس هم دا ستا دی راځه عمل دا زما دی زما ګاډی دی ما سره خپل ثبوتونه ما سره خپل لګا دي ما سره هر یو شی دی خو زه په دې حیران یم چې زه د پولیس په کوم هغه انداز باندې زه د دوی شکریا ادا کوم زه ودوم زما د وطن زما د دغه پولیس واړی پولیس ډیر پولیس مشهور دی چې تاسو د شپې خوبونه لکه بالکل لکه زه ودوم سر او زه د ګاډي نه نیم خبر شوی او خو لکه زما ګاډي نه شوی زه بیخي لکه ما سره هغه الفاظ نشته چې زه د دوی هغه شکریا ادا کوم د دې ټول سټاف کنه او خصوصا د نظام ځکه چې دوی په موقع واردات باندې گرفتار کړو او زه د خپل طرف نه په کار دا چې زه ډیر څه وکم خو انعام که 1 روپۍ مې د چا دپاره نو هغه هم ډیر دی خو زه د خپل طرف نه د دې دغه نظام صاحب سره چې کوم ملګري پارټي وه نقد اعلان کوم 15000 روپۍ او دغه مې وس کېږي حالانکې دام را باندې دغه نشته دی خو به هر حال زه د خپل طرف نه خوشحالۍ او د ټولو شکریا ادا کوم ملک صاحب نن د وړۍ تعلیم پولیسو چې کومه دغه کیس کامیاب کړی دی دغه ملزمان نیول شوي دي ګاډي ریکور شوي دي څه وایي په دې حواله به تاسو بس زه خو د خپل طرف نه دا خبره کوم چې موږ د دیر د پولیسو شکریا ادا کوو او ډېره مننه دیو د شپې چې کومه ګشتونه کوي کومه ډیوټیانې کوي نو دې مطلب دی چې د الله پاک دې دیو اواز ورکړي او انسان د دې اواز نشي ورکولی خو الله پاک دې اواز دیو له ورکړي او موږ ډېره شکریا ادا کوو دا کومه واردات چې شوي دي او دا کومه
کسان چې نیول شوي دي دا کومه ګاډي چې برامد شوي دي او دا کومه چابیانې چې دي یا دا کومه تمانچې چې دي یا کومه موبایلې چې دي په دې میز باندې موجود دي نو دا مطلب چې د دوی د وس نه کار نه دی معلومیږي دا چې د دوی د بچپن نه دا شی شروع دی او داسې پولیسو ته او داسې ځوانانو ته موږ چې کومه ده نو لکه مبارکي ورکوو د هغو خواته انشاءالله به موږ ولاړ یو د هرې خبرې لحاظه چې د بل دګي یو غل دلته راځي غلا کوي نو زه ورته دا درخواست کومه چې لحاظ اول خو مسلمان خپل حلاله مزدوري وکړه د دې شي نه چې د دنیا په هر ګوټ کې قلار شتي خو که ته نه قلارېږي بیا یې کوې نو زما ذلې ته مه راله اوس ته بیا هم د الله تعالی نه چې ستا کورونو کې څوک زما را خبره واوري نو کورونو کې د ختم او خیرات وکړي که ته چېرې دې خلکو له په لاس ورغلی او ته پولیس له په لاس نه وې ورغلی نو خدای خبر شي چې ته به تاسو به کم حمل کوو په کم حمل به ته ویلي او ستاسو به څومره نسخان کوو او بیا خصوصا د TPK د پولیسو خصوصا د در د پولیسو بیا خصوصا د خپلې تانې د پولیسو چې کوم زه ډېره شکریا ادا کوم چې موږ په خوب باندې ودیو او دیو چې کوم نه زمونږ څوکیداري کوي زما DSP صاحب ته ایسوچو صاحب ته ټولو ته زما له طرفه دعا سلام او مبارکي دي چې زمونږ افسران دي او زمونږ دپاره غټ تفتیش کوي او دا کسان یې ونیوه صحیح ده چې که نه نو دا زمونږ دپاره یو ښه کار دی صحیح شوه چې که نه زمونږ دلته امن غواړو دا واړی ده په دې کې لانجه مړی دا هسه دا موږ بند کړي دي په دې کې چې کوم سړی غیر قانوني کار کوي نو زمونږ د دې عوامو او د دې حکومت به ورته وایي نو زما د دې نه غټه غټه شکریا ده د DSP صاحب نه او د سوچو صاحب نه ټولو ته زما مبارکي او دعا سلامي دغه د حالاتو ته ګورم د ملزمانو ته ګورم دا سم چې پولیس برآمد کړل دې ته ګورم نو زه خو حیران یم چې دیو دا خبره وکړه چې موږ دا کار اولنی ځل باندې کړی دی خو زما د ذهن مطابق دا اولنی ځل نه دی او دا بالکل دا پېښور خلک دی او دیو د خو په سمجوته باندې دا کار کوي خو زه د DPO صاحب د DSP واړی د SHO صاحب او د هغوی چې کوم سټاف دی دغه ټولو لکه بې حده شکریا ادا کوم او دی یو خبره کړې وه چې یاره د دیر عوام دی وده کېږي پولیس یخ دي نو ما خو ذاتي نه منله خو اوس ما ومنله او زه دا تسلیموم چې پولیس د واړی پولیس چې کوم وی چې یاره تاسو وده اوسئ موږ یخ یو نو هغوی دا ثابته کړه چې اوس په قوم ودی او پولیس زموږ د واړی پولیس یخ دي انشاءالله نور هم به مې یخېږي او نور به هم دغه کېږي او زه ګران کتونکو ته کومه قصه چې وه د کومه کهاني چې وه د هغې غونډ تفصیل موږ تاسو مخې ته کېښود د پولیس چې کومه چارواکي دي د هغو خبرې موږ واخیستې کومه ملزمان دي د هغو سره موږ بحث وکړو د علاقې مشرانو هم بحث وکړو یقینا چې زموږ د بره دیر پولیس یخ دي هغوی دغه کارکردګي وکړه دغه کومه واردات چې وو دغه مخې ته راوستو خو د دغې ټول پروګرام نه موږ ته یو خبره مخې ته راغله هغه دا چې کومه خلک دي نو هغه ګاډي یالي 20 لکه 30 لکه روپۍ پې لګوي پیسې پې بندوي خو بیا د هغه ګاډو لپاره محفوظ پناهګاه یا محفوظ ځای چې کومه دی نو د هغې نه ګوري څوک یې روډ په غاړه ودروي څوک یې په ګراجونو کې نو دغه یو پیغام دی هغه خلکو ته چې څوک زموږ دغه آواز اوري تاسو مهرباني وکړئ چې خپل ګاډي چې کومه دی نو هغه محفوظ ودروئ ځکه چې د کومه اوزار جوړ شوي دي که دغه اوزار وي نو هېچا ته دا پته نه لګي چې زما ګاډی شپې چا بوته او چا سټارټ کړو چېرته یې بوته په دې ټول پروګرام په حواله باندې به زه د بره دیر پولیس ته یو ځل بیا چې کومه دی نو سلام پېښ کړم د دې سره ما جمیل لغاني اجازه راکوئ الله پامان